سواد سعیدو شریف ضلعي کچهری کې یو درنه غونډه وشوه چې پکې د ماشومانو کیسونو لپاره خصوصي عدالت چایلډ پروټیکشن کورټ اهمیت په اړه د ویډیو لینک په ذریعه د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان وینا وکړه. په دغه مهال د ضلع سواد ډیسټریکټ اینډ سیشن جج شعیب خان باقاعده د کورټ پرانسته وکړه. وروسته دوی ویل چې دې سره به د 14 کلونو کم ماشومانو ته انصاف ورکولو کې اسانتیاګانې راشي. دلته بالکل ټوټلی ایک سیپریټ ماحول دی. دلته ښځو دپاره ماشومان دپاره ټولې دپاره مطلب داسې نه وي چې هغه جنرال پبلک سره یا جنرال لیټیګینټ سره انټر ایکټ کوي. دا صرف د چایلډ پروټیکشن کورټ نه دا زموږ یو اویرنس د غره ایفورټس دي کنه چې په دې باندې چې خلکو ته پته ولې چې د ماشومانو څو حقوق دي او چې څوره حقوق دي هغه کې هغه دلته راتلی شي. په دغه مهال د ملکن ډیویژن ډي ای جی او د سیمې سینیر وکیلان هم موجود ول. دوی هم د ماشومانو د خصوصي عدالت جوړولو ستاینه وکړي. د دې سره د پولیس کار کې به ان شاء الله کافي موږ ته اسانتیا شي. موږ به په ښه ماحول کې د ماشوم ایز ا وټنس هغه کېدی شي به او د هغه چې کوم د پولیس چې کوم بیان ریکارډ کوي کورټ ته هغه نو هغه به یو وزن لري. وکیلانو د طرفه پری لیګل ایډ ورکول لا په هر ځای کې زمونږ د دې باقاعده لیسټونه ټول کوټون ته پیدا کېږي او انشاءالله د دغه طرفه چې څوک غریبانان دي د هغې سره مالي دغه نه نو دا زمونږ وکلا به هغې ته پری لیګل ایډ چې کوم دی هغه مهیا کوي. د ماشومانو لپاره جوړ کړی شوی عدالت کې به هفته کې 2 ورځې صرف د ماشومانو په هکله کیسونه وړاندې کولی شي. دغې لپاره د ماشومانو د ذهن مطابق عدالت کې خصوصي کمرې او ورته ماحول جوړ کړی شوی چې پکې کمومره متاثره ماشومان یا چې پر الزام ورته انصاف او تحفظ ورکول یقیني کول دي. په سواد کې د ماشومانو د حقونو د ساتنې خصوصي عدالت سره تمه څرګنده کیږي چې متاثره ماشومانو ته به انصاف وس زر ملاویږي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سواد.